د بینظیر د روپو لپاره چې کومو کسانو سیمان نه اغوستي دي یا کومو نه دي راغستي او ځي ځان له سیم راخلي نو دا ویډیو د هغه کسانو دپاره ده. هلته کې به تاسو ته یو بینر چې دی دا به لګېدلی په هغې باندې ښه صفا صفا تاسو ته لیکلي دي وایي تاسو چې کوم سیم رالی په کیم سیټ کې نو د دې سیم چې دی د دې روپۍ نشته کوم ایجنټ چې هلته کې ناسي نو هغه به ستاسو نه د دې پیس نه دا به تاسو له مکمل فری درکوي. په دې کې ځینې کسانو کمنټس کړی وایي زموږ نه 100 روپۍ چې دی دا اخلي نو ته دې به تاسو روپۍ نه ورکوئ. دویم نمبر یې په دې کې دا خبره کړې ده که تاسو بهر ځان له دغه سیم راخلی لکه را کیم سیټ نه بهر دغه سیم تاسو راواغستلو نو دغه سیم چې دی دا به کار نه کوي. د دې ذمهواري چې دی دا به ستاسو خپله وي. که کومه زنانه دغه سیم راخلي او دوی وایي چې موږ ځان دغه سیم راواغستو او موږ د خپلې مرضۍ نمبر راواغستو اکثر ځینې کسانو ته وایي ځان د خپلې مرضۍ نمبر راواخله په دفتر کې چې دی دا به رجسټر کوي نو بیا به دغه ستاسو خپله ذمهواري ځکه چې دغه سیم چې دی دا به کار نه کوي. دغه شانتې بیا یې ورپسې لیکلي دي تاسو چې کوم سیم راغستی د دفتر نه بهر تاسو کوم سیم راغستی نو دغه سیم چې دی دغه سیم به هلته کې به دې باندې بیا ډیجیټل ویلټ اکاونټ چې دی دا پې نه کولاویږي. بیا په دریم نمبر به دې باندې لیکلي ده وایي په کم سیټ کې چې تاسو کم سیم راواخلی سیمو نو هغه سیم چې دی هغه تاسو خپل ریکارډ ته چې دی دا ورخېجوئ لکه څنګه چې ما تاسو وي د خپل اکاونټ سره به یې لینک کوئ نو دلته کې تاسو ته ښه صفا لیکلی چې دا به تاسو خپل اکاونټ ته ورخېجوئ چې هغې ته تاسو اکاونټ ته ده د هغې سره یو ځای شو ده نو بیا به ستاسو په دې باندې ویلټ اکاونټ چې دی هغه به کولاویږي. که دغه ستاسو د اکاونټ سره یو ځای نه نو بیا تاسو ته ویلټ اکاونټ چې دی هغه بیا ستاسو نشي کولاوېدلی. نو کوشش کوئ چې دا دغه کوئ. بل لا اکثر ځینې کسان وایي دا موږ به خبرېږو څنګه د روپو نه او د دیار سره نه هغه یې په کوم ورکړي دي وایي سیم چې کله تاسو راواخلئ نو ډایرکټ کور ته ځئ چې سیم یې راواغستل او هلته کې د خپل اکاونټ سره یو ځای کړو نو ډایرکټ چې دی کور ته راځئ نور د چا نه تپوسونه د دې په باره کې مه کوئ ځکه ډېر داسې کسان دي چې هغه ګڼ کپان دي او تاسو دوکه کوي نو وایي تاسو ته به ټول معلومات چې دي هغه به تاسو ته په 8171 باندې راځي دا په دفتر کې لګېدلی خو دا تاسو کتلی نه تاسو کتلی نه نو دې ته کتل لازم پکار دي چې په دې باندې تاسو پوه نو د 8171 نه چې دی تاسو ته به میسج راځي چې 8171 لیکلی د هغې نه میسج راشي نو دغه میسج به صحیح کړه. نور نمبرونه تاسو ته میسج راځي نو دغه میسجونه چې دي دا به پې کړي نو دغه ځای کې چې دی دا احتیاط به کوئ. بل نه په سوشل میډیا باندې ډېر کسان چې دي هغه دوکې ورکوي لکه دغه شانتې ویډیوګان زموږ په شانتې جوړوي ستاسو نه روپۍ هم غواړي وایي اکاونټ پر له کولاو کوم لکه اوس زه یو کس یم چې اکاونټ له کولاوم زه بار بار به دې باندې ویډیوګان کوم نو هر سړی ماله 500 روپۍ 2000 3000 روپۍ چې دي دا هم راکوي د دې لپاره راکولی شي ابو چې دی به زموږ اکاونټ چې دی دا به کولاو کړي نو ستاسو دغه اکاونټونه چې دي دا څوک نشي کولولی. که څوک دا قسمه ویډیوګان کوي یا په دفتر کې هلته کې ناستي هغه وایي چې زه له اکاونټ کولوم روپۍ راکړه نو دغه کس چې دی دا ګڼ کپي د دغې ګڼ کپانو نه چې دی ځان به ساتئ. نو په سوشل میډیا باندې هم دا خبرې چې دی دا چلیږي یو خپله او ټي پي چې کوم ستاسو دغه نمبر ته راځي نو دغه او ټي پي چې دی دا فضول کسان ته نه وایي چې کله یو او ټي پي وي روپۍ راغلی نو تاسو به خپله او ټي پي چې دا څنګه یې ورته ووایي نو د هغې هغه روپۍ چې دی هغه به راخلی ځکه چې ستاسو د اکاونټ نه بیا دغه روپۍ وتلي او ستاسو اکاونټ ته واپس بیا دغه روپۍ نه راځي نو او ټي پي به یو چاته نه وایي که او ټي پي په ټلیفون چاته وي یا یو بل کس ته وي په دې کې کوډ راځي تاسو ته په اس ام اس باندې کوډ راشي چې هغه کوډ راشي او هغه تاسو بل کس ته وي نو ستاسو د اکاونټ نه په دغې باندې چې دی روپۍ مسټیک کېږي ستاسو په دغه نمبر باندې چې دی ځان له وټساپ هم کولولی شي او نور شیزونه چې دي دا پې هم کولولی شي. نو کوشش کوئ چې دغه غلطیانې چې دي دا ونه کوئ.